نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم سورة الجاثية ابتدائی آیتونه دي او پنځشتم پاره ده دې سورۃ ته سورۃ الجاثیه وایي ځکه چې په دې سورۃ کې په اتیشتم آیت کې لفظ د جاثیه راغلی د سورۃ مکی سورۃ په اعتبار د ترتیب قرآن سره 15 دی نازلې دو په لحاظ سره 15 دی حامیم سبعه کې شپږم نمبر حامیم سورۃ دی په دې سورۃ کې سلور رکوعات او 10 آیاتونه دي مخکې سورۃ سره ربط او مناسبت دادي چې د مخکې سورۃ په اخره کې صداقت د قرآن بیان شو د دې سورۃ په شروع کې صداقت د قرآن بیانېږي یا د مخکې سورۃ په ابتدا کې هم صداقت د قرآن بیان شو د دې سورۃ په شروع کې هم صداقت د قرآن بیانېږي یا د مکه سورۃ په اخره کې د متقینانو د کافرانو نتیجه بیان شو د دې سورۃ په اخره کې به هم دغه بیان شو د سورۃ اولنې رکوع کې د قران کریم صداقت بیانېږي چې دا قران الله پاک نازل کړی دی او بیا د الله جل شانه د وحدانیت دلایل عقلیه بیانېږي چې زمکه اسمانونه پیدا کول تاسو پیدا کول او رزق شپې بدلول د اسمان د طرف نه وبنازلول تاسو ته رزق در کول شاړه او مړزمکه ژوند کول هواګان چلول دا ټول د یو الله پاک قدرت هغه خلق و دغه الله پاک منی چې هغه کې عقل او پوهه وي بیا د کافرانو د قران کریم سره بے پرواهی ذکر کړي چې دا کافران قران ووري لیکن ایمان په نروړي عمل په نه کوي دادا سیدی لکه کانو د کافرانو قباحت ذکر کړي چې قران کریم او دین ووري خفيفي لیکن بیا ور پسې ټوکې کوي او بیا د کافرانو په قیامت کې انجام ذکر کیږي چې د دې لپاره عذاب در رسوایی دي جهنم دي د دنیا مال اولاد او د دنیا د خدایان دوی ته هیڅ قسم پیدا نشي ورکول بیا د الله جل شانه د وحدانیت نور دلایل عقلیه ذکر کی چې دریابونه تاسو د فیدې د پاره پیدا شول پدې کې کشته تاسو چلوي دران بوجونه درلوړي تاسو پکې غټ غټ تجارتونه کوي تاسو پکې رزق حاصلوي اسمانونه تاسو د فیدې د پاره ازمکه تاسو د فیدې د پاره دا ټول د الله پاک د طرف نه پتا سو باندې فضل چې دا نعمتونه درکړي بیا د جهاد د حکم د نازلې دون وړاندې الله پاک مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو کافرانو ته عفو کوئ سو توای ما او بیا د هر انسان د عمل داغه د پاره فائدہ او نقصان بیانېږي چې چا ایمان نه وړو نیک عمل یې وکړو نو فائدې د خپل ځان د پاره او که چا ایمان راوړل او ګناهونه وکړ نقصان داغو د خپل ځان د پاره دی الله پاک دې څه ګټ او نقصان نشي بیا په بنی اسرائیل باندې الله پاک انعامات ذکر کیږي چې دې تمن کتاب تورات پر کړو نبوت مور کړو رزق مور کړو نعمتونه مور کړو د خپل دور په خلکو باندې مودي ته فضیلت ورکړو لیکن دی کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د دین اسلام کو ان انکار کو اغا سرکشی دوی د حسد او د بغض په بنا وکړه دا نه چې دوی ته پته نو چې دا پیغمبر دی او دا دین اسلام حق دی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه ذکر کی الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي تا ته خاص مستقل شریعت او طریقه درکړه د دې تابعداري کوو د کافرانو گمراهانو تابعداري مکو
ځکه که ستا دپاره د الله جل شانه د طرف نه څه مقرري نو دا کافران تا نه د هغې په باره کې نه منې کولی شي او نه د هغې نه تا ته فایده درکولی شي. او بیا الله پاک د کافرانو او د مؤمنانو فرق بیانوي چې مؤمنان او کافران په دنیا کې او په آخرت کې برابر نه دي. کافرانو خیال دا دی یو په آخرت شته نه، او که چېرته آخرت وي نو موږ ته به داسې نعمتونه میلاویږي لکه څنګه چې موږ په دنیا کې نعمتونو کې مصروف وي. الله پاک فرمایي د دې دا فیصله دا بده ده. کافر دپاره دنیا شته آخرت نشته، او مؤمن دپاره که دنیا کې څه نشته لیکن د ده دپاره په آخرت کې نعمتونه. الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم. الله پیږي په معنا د دې حروف باندې دا حروف مقطعات. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل دل دې کتاب قرآن مجید الله پاک د طرف ندي چې غالب او حکمتونو والا ذات. ان فی السماوات والارض الآیات للمؤمنین. یقینا پاسمانونو پزمکو کې خامخا ډېرې نښې دي د مؤمنانو دپاره. وفي خلقكم استاذ په پیدایش کې وما يبث من دابة وغسکی چې خوروي الله پاک د زنده سرونه. آیات ډېرې نښې دي لقوم یوقنون. د قوم دپاره چې هغوی یقین ساتي. واختلاف الليل والنهار. او په بدلېدو را بدلېدو د شپې او د ورځو کې وما انزل الله. او هغه څه چې الله پاک نازلي من السماء د اسمان د طرف نه. من رزق رزق یعنی اوبه نازلي په هغې تاسو له رزق درکوي. فاحیا بالارض بعد موت. پس الله پاک ژوندی کوي په دې اوبو باندې ځمکه پس د مړوالي د ځمکې نه. وتصریف الریاح. او په چلولو د هواګانو کې آیات خامخا ډېرې نښې دي لقوم د قوم دپاره یعقلون چې هغوی عقل لري. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. دا نښې دا قدرت د الله پاک دی چې موږ یې لولو دې لره په تا باندې په حق سره. فبأي حدیث بعد الله. پس په کومه خبره باندې با یعنی په کومه خبره باندې بعد الله پس د آیاتونو د قرآن کریم و آیاتو د الله پاک د قدرت د نښو یؤمنون دوی به ایمان راوړي. یعنی چې په قرآن باندې ایمان نه وروړي د دې نه بعد به دوی په څه باندې ایمان راوړي. ویل هلاکت دی وی لکل افاک نثیم. دار دروغجن او ګناهګار دپاره. یسمعو آیات الله. اوري آیاتونه د الله پاک تتلالی چې لوستلی شي په ده باندې. ثم یصروا مستکبرا. بیا دې اصرار کوي دوام کوي سره د تکبر سره په دې خپل کفر باندې. کأن لم يسمعها. گویا چې د آیاتونه نه دي اورېدلې. فبشره بعذاب الیم. پس د تزهیر ورکا په دردناک عذاب. واذا علم من آیاتنا شیئا. او ورکله چې دوی پیشي په آیاتونو زموږ د څه باندې. اتخذها هزوا. دې نیسي د آیاتونو لره په ټوکو باندې. اولئک لهم عذاب مهین. دا کسان چې د دوی دپاره به وي عذاب رسوا کوونکي. من ورائهم جهنم. مخکې د دې نه را روان دي دوی ته جهنم. ولا یغني عنهم ما کسبوا. او په کار به رانشي د دوی هغه کارونه چې دوی کم کړي دي شیئا په دنیا کې د څه څیز. ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء. او فایده به ورنکړي او په کار به رانشي د دوی د الله پاک نه علاوه څو خدایان. ولهم عذاب عظیم. او د دوی دپاره به عذاب ډېر لوی وي. هذا هدى. دا قرآن کریم هدایت دی. والذین کفروا بآیات ربهم. کسان چې کافران دي کفر کړي په آیاتونو د خپل رب. لهم عذاب من رجز علیم. د دوی دپاره به عذاب من رجز علیم دردناک عذاب. الله الذي سخر لكم البحر. الله پاک هغه ذات دی چې تابع کړي دي ستاسو دپاره دریابونه. لتجری الفلک فی بامری. دپاره دی چې چلیږي کښتۍ په دې کې د الله په اجازت باندې. ولتبتغوا من فضله. دپاره دی چې تاسو لټئ فضل د الله پاک. ولعلکم تشکرون. دپاره دی چې تاسو د الله پاک شکر ادا کړئ.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه او الله پاک تابع کړی ستاسو لپاره هغه سيزونه چې په اسمانونو کې د هغه سيزونه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول منه د خپل طرفنا ان في ذلك الآيات لقوم يتفكرون یقینا په دې سيزونو کې خامخا ډېر نخلي قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي قلت فرمایا للذین آمنوا مؤمنان تا یغفروا للذین لا يرجون ایام الله شدید اعراض کی معافی دی کوي کسانو تا چې امید نه ساتي د ورځې د الله پاک د قیامت ليجزي قوما بما كانوا يكسبون د پاره دې چې بدل ورکړي الله پاک قوم ته چې سکړي دای کارونو بدل ورکوي نو باغی باندې امید نه ساتي من عمل صالحا فلنفسه چا عمل کو د نیکه نه د خپل ځان د پاره وکړو ومن اساء علی چا عمل د ګنو کو نه خپل ځان باندې زیاته وکړو ثم الى ربكم ترجعون بیا خپل طرف ته تاسو واپس کول شي ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة او بتحقیق سره موږ ورکړو بني اسرائيل ته کتاب تورات او په د دین او نبوت ورزقناهم من الطيبات هم دي رزق ورکړو پاک رزق من او سلوام ورکړو وفضلناهم على العالمين هم دي تفضیلت ورکړو د خپل دور په ټولو خلقو واتيناهم بينات من الامر ومن ورکړو دي تواضح نخید دین فبارد دین کی فمختلفوا فذ اختلاف انکو پدی دین کی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغنا چراغ دی تپوها بغیم بینم دی چې اختلاف کو د وجد سرکشه پخبل منس ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت بیشک سارب فیصله کوي په ما بین د دې کې پورز د قیامت فيما پاس کې کانو فی یختلفون جدی په کې دنیا کې اختلاف کوي ثم جعلناك على شريعه من الامر بیا موږ تو ګرځولې جعلناك موږ ګرځو استاد پارا یا موږ ګرځولې تو على شريعه په یو خاص شریعت من الامر د دین فتبعها پس دې دین تابعداري کوا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تتابعداري مکو د خواهشات کسان چې غي نه پیږي انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا یقینا بیچ دي نشي در کولې پیدا تا من الله د الله پاک په مقابله کې شي اند هیڅ وان الظالمين بعض اولياء بعض او بشک ظالمان چې دي بعض د دوی دوستان د بعض دي والله ولي المتقين والله پاک دوست د متقینانو هذا بصائر للناس دا دلائل او واضح آیات ندی نخدین الناس د خلق د پاره هدن او هدایت وهدن او هدایت ورحمت او رحمت لقوم دی قوم د پاره یقینون چغی یقین ساتي ام حسب الذين يجترحوا السيئات آیا ګمان کیا کسان چې کوي ګناهونه ان نجعلهم دا چمن وګرځو دي کلذین آمنو پشان د مؤمنانو آی کسان چې ایمان وروړي دي او عامل الصالحات او عملونه کړي د نیکي سواء برابر محیاهم د دیجن و مماتهم د دی مرګ سا ما يحكمون ډېر بد هغه چې دي کوم فیصله کوي واخذ الحمد لله رب العالمین